बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। नन बतासु सरा द मला द इंजेक्शन په باره کې یو څو خبرې کوو. د ملا انجکشن اکثر خلکو ته ډاکټر ایډوایس کی چې دا ورته لګو، نو هغې نه هغه ډېر زیات ویریږي چې یاره په ملا کې انجکشن لګول دي او دا جوړ ډېر ماته څه نقصان ونه رسوي یا نو هغه چې انډیکیټډ وي او ورته ضرورت وي نو هغه ته ډېره فایده کوي او د دې نه د یریدو هېڅ ضرورت نشته دی. بالکل د دې داسې نقصانات بلکې الټا چې کله ضرورت یې چاته نو هغه ته ډېره زیاته فایده ورکوي. خو په دې کې بس لږ ایکسپرټیز غواړي چې چا ایکسپیرینس پکې ډېر وي هغه بیا لګولي او هغه نو یو خو دا خبره شوه. خو په دې کې دویمه چې کومه ضروري خبره ده هغه دا ده چې دې کې چونکې ملا کې مونږ اکثر لکه عام چې مونږ وایو نو دا د لاندې نری ملا چې ورته مونږ وایو کوم چې لمبر ایریا ده یا سیکرل لمبو سیکرل دا L4-5 یا L5-S1 ورته مونږ وایو دا اخري چې کوم دلته تاسو ته ښکاري نو زیات په دې کې ضرورت راځي او دا بره چې نو په دې کې یا په سټ کې یا دا ډېر ریري کم وي او دا ځایونه دونه ډېر سیف هم نه دي د انجکشن لپاره، نو د دې هغه لږ خطرناک کیدی شي. خو دا لاندې ایریا چې دا نو په دې کې داسې څه د خطرې خبره نه او اکثر د دې ارکونیسا لپاره چې کوم یا د ډسک دا مسلې چې یا څوک اپریشن نه کول غواړي چې مونږ فلحال نه کوو نو د هغې لپاره دا ډېر فایده ورکوي او یا څوک داسې چې هغه وایي چې یاره زه د اپریشن ډیلی کوم یا 2-3 میاشتې پس پی کوم نو هغې کې کافي فایده ورکوي. د دې 2-3 قسمه انجکشن ټایپس دي. یو ته مونږ انټرا لیمینر وایو او یو ته مونږ کارډل وایو نو او دریم چې کوم دی هغه نیورل فورامینل انجکشن دی. نو دا اولنی دوه چې مونږ ته کوم یاد کړې نو دا دې لپاره خو لکه صرف ایکسپیرینس غواړي او دې لپاره د ایکس رې ماشین یا د هغې ضرورت نشته. هغه ډایرکټلی چونکې دلته کې ډایرکټ لګي نو هغه ایزیلی بغیر د ایمیج نه هم لګېدی شي. چې کوم نیورل فورامین والا دا چې هغه نیورل فورامین دا مطلب دی چې کوم ځای نه د سپاینل کارډ لکه دې نه چې کوم دا نرز راوتي دي نو هغه کم سوري چې دی کم فورامین چې دی نو هغه هول سره لګول چې دي نو دې لپاره بیا تاسو ته د سی آم ماشین ضرورت وي. نو هغې لپاره د بیمار چې نو هغه د ټیبل باندې پروت وي او بره نه ورته ایمیج لګېدلي او په هغه ایمیج کې په سکرین باندې ښکاري نو هغه سپاینل نیډل نو هغه نیډل پراپر هغه ځای کې فورامین ته مونږ ورسوو او په هغه ځای کې انجکشن ورته ولګي. څه خاص تکلیف هم نه او نه څه داسې خاص ډېر داسې څه کمپلیکیشنز یې هم نشته دی او داسې څه ډېر ایون خلک دا تپوس کوي که زه انجکشن ولګوم نو څه د دې به اپریشن په شان به زه څونه چې ته میاشت نیمه بس آرام کوم یا څه بس دغه 5-6 غنټې لږ آرام کولی او هغې نه پس دې نارمل خپل واک ماک هغه هر څه کولی شي. نو اکثر د خلکو زړه کې لږ کویریز وي نو ما وایي چې نن په دې باره کې خبره وکړو چې کوم د لاندې د L4-5 L5-S1 دې لپاره انجکشن لګولي نو دې څه نقصانات هم نشته، فایده هم زیاته ده او لکه چاته ضرورت وي چاته ډاکټر ایډوایس کي نو پکار د چې ولګوي دې نه د یرې څه خاص ضرورت نشته ځکه چې دا یو سمپل پروسیجر دی او ښه په اسانه باندې لګېدی شي او ډېره